محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دې وظیفې ته ویل کېږي د وظیفو سرداره. څومره چې هم د انسان په زړه باندې خواهشات دي الله پاک دغه پوره کوي وله. څومره هم د انسان حاجات دي دا ول الله پاک پوره کوي. دغه رنګې حاجت که د نکاح وي، حاجت د رشتې وي، د واده وي، دغه رنګې حاجت د نوکرۍ وي، دغه رنګې د مال او دولت وي، د رزق وي، دغه رنګې حاجت د پرسکون زندګۍ وي. نن چې کوم وظیفه ده چې څه مقصد ستا وي دا په ذهن کې وساتئ. انشاءالله العزیز د 11 ورځې وظیفه ده او استاد به تقریبا 2 منټه نه راځي. انشاءالله العزیز به تماشا کوئ. الله پاک تاسو تقدیر، الله پاک تاسو په خپل مقاصدو کې څنګه کامیابی. وظیفه ډېره د کمال ده، مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه، زمونږ او تاسو ټول ارمانونه، امیدونه دا دې الله پاک پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او تاسو په کور کې د خیر او د رحمت فرشتي وګرځي. الله پاک دې زمونږ او تاسو کور دا پرسکون اساس کړي. دا کور پکار ده چې تاسو پکې خوشاله یې. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته د کمال وظیفه ده. صرف د عمل محترمو 11 ورځې دي. انشاءالله العزیز د 11 ورځو نه مخکې به ستاسو حاجات دا به الله پاک پوره کوي. څومره ستاسو مشکلات دي دا ټول به الله پاک دا پوره کوي او په ښه طریقې به پوره کوي. یاد ساتئ محترمو، کو چاته پریشانی ده، که د چا حاجت د مال او دولت دی نو دا وظیفه دی وکړي، دغه نوافل دی وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک بولا حاجت پورا کی. الله پاک بولا بهترین ځکه کاروبار ورکی، مال او دولت بولا الله پاک ورکی. کو څوک داسې وي د رشتې خواهشمند وي، رشته نه میلاویږي، دا وظیفه دی ځان د پاره وظیفه کی. الله پاک بولا محترم بهترین ځکه دا رشته ورکی. دغه رنګ محترم فرمایي چې کم سړی داسې وي چې رمات دې الله پاک عزت راکړي. چې کم هو اعظم الدمات کی عزت ملاويږي، ما د پروتوکول ملاويږي. فرمایي دا وظیفه دو کی الله پاک به په دنیا کې عزتمن کی او الله پاک به په آخرت کې عزتمن کی. یاد ساتئ محترمو چې انسان په مزغو کې د انسان په دماغ کې څومره حاجتونه دي، د ټول حاجتونو کې بیا راوالي او د هغې لپاره به دا وظیفه کی. چې کوم حاجت داسې وي چې هغه ناممکن وي او کیږي نه، انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک زمونږ استادو حاجتونه، پریشانۍ، مشکلات دا ټول محترم برابر کړي. دغه رنګ محترم کو څوک بیمار وي او د بیمار لپاره دا وظیفه د عمل وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک بیمار ته صحت دا محترم ورکړي. یاد ساتئ چې وظیفه را سره چې کله منګه د ماښام د مانځنه بعد یا د ماښام د مانځنه فارغ شو نو د هغې نه بعد موږ 2 رکعاته نفل وکړو. 2 رکعاته نفل وکړو صلات حاجت. په یو رکعت کې 15 پیرې سورۃ الاخلاص، په بل رکعت کې 15 پیرې سورۃ الاخلاص، مطلب قل هو الله احد. دای ویلي 2 رکعات مکمل شو، حق خشوع سره، حق حضور سره. کله 2 رکعات برابر شو نو بیا به هغې نه بعد په جانماز باندې کینی او 11 پیرې به درود شریف وي او د څومره مقاصد دي د هغې لپاره دعا وکړي. دعا پکار د محترمو بهترینه اعلی داسې دعا پکار چې الله پاک موږ باندې رحم راشي. او بیا د هغې نه بعد 100 پیرې یا رزاق او 100 پیرې یا معز. انشاءالله العزیز الله پاک بوله عزت امر کی، الله پاک بوله شهرت امر کی، مال او دولت امر ورکی. دا عمل شو د 1 ورځې. دغه رنګ په 2 ورځ باندې به 2 رکعات نفل وکړي، ورپسې په 3 ورځ باندې په 4مه، 5مه، 6مه، 7مه، 8مه، 9مه، 10مه، 11مه ورځ باندې به 2 رکعات نفل وکړي. او دغه رنګ یا رزاق و 100 پیرې او یا معز و 100 پیرې او دغه رنګ 11 پیرې مخکې وروسته دغې نه درود شریف. محترمو تاسو بل 11 ورځې عمل پوره کړی نه وي
الله پاک پوي الله پاک ګوري خلکو ته دا سونه مخلص دی ان شاء الله العزیز الله پاک با ستاسو مال او دولت کې ستاسو کاروبار کې ستاسو حاجتونه ټول الله پاک محترم دا پوره کی